چې د سر باندې سر ته راورسېدو په دوکان کې کاتانو واړه غټ ټول لګیا دي پبجي ګیم کوي. دا د دریا د باندې د خلکو حل دی. په روډ باندې روان شو، ریان صاحب په لر راکسې همایون صاحب هم روان دی او ټول ملګري په لار باندې را روان یو. لاره انتهایي سخته او زیاته خرابه ده، بارانونو خرابه کړله، مستقل بارانونه پکې شوي دي. د باران د لاسه چې کوم دی لاره انتهایي ګډوډه ده، لهذا که څوک هم راتله غواړئ نو کم سے کم دې ځای ته 1 کیلومتر لار پیدل. تاسو کتلی شئ دا موړونه دي او لاره ډېره سخته خرابه ده. نو زمونږ حکومت له پکار دی چې په داسې لارو باندې کار وکړي چې هلته ټوریزم ځي، د هغې نه پاکستان ته او علاقې ډېره غټه فایده وي. عمران صاحب ورسره زوی هم دی، خو ماشوم زوی دی ډېر ستړی شو او تاسو د لار کتی شئ چې دا څنګه ښایسته ښکلی ځای دی. اصل ځای خو ډېر لرې دی، لا موږ پیدل را روان یو او ټول ملګري چې کوم چا کولري اخیستی، پرنسپل صاحب هم را روان دی او په تشې لاس ښه ودرېږي، ډېر زیات ګډوډ دی. په دې ټایم کې بشیر اواز هم وکړي چې هلکه کوم زه پروګرام کوم، حالانکې منزل مقصود ته نه دي رسېدل او پروګرام کوم. تاسو ته شي شاته ټول سټاف را روان دی او دا غټې غټې لارې ورته پرتې دي، اوږدې لارې دي چې راځي نو ټایم به ډېر ناوخته وي. لهذا ملګري من ډېره سخته ګیله ده. ګوره دلته د بلاش خلک چې کله راځي، دلته مشهوره ډنډه ده په 14 اګست کې په اخترونو کې خلک چکر باندې راځي. نو زموږ د علاقې چیرمینان صاحبان که دي، کیمپیګان صاحبان دي، الله بندیانو الله له ښکلی ځای درکړی دی د ټوریزم دپاره. پکا د روډ ښایسته ښایسته ښکلې پاخه کې مزېدار. بیا به د هغه سر نه په ټول ګاډي چې کومه دي او راتلی شي. ورته شئ مونږ ګاډی په هغه کوڅه کې پرېښی دی ځکه چې بره ګاډی مسجد نه شو راتلی او دغه مخامخ چې کوم نښتر ښکاري دا ډنډه ده او بس مونږ روان یو خیو جوز به او غټه لار پاتې راوسم. نو حکومتي وخت درخواست دی چې په دې روډونو باندې کم سے کم کار وکړي. ستړي شوئ؟ عمران صاحب دې باره کې څه ووایه که نه چکر باره کې حضرت تاثرات پر آ رہے ہو نوالو که نه ځای خو ښه ځای ده، خو لار ورته د دوزخ ته نو دوزخ ته هغه دی ثناءالله صاحب را روان دی او ریان صاحب نه کېده کیمره نیول ده. هسې هوا چیک که که نه هوا یې ډېره مزداره ده. ښکلې هوا چلېږي، ښایسته هوا چلېږي. دغلته کوټې دغې طرف ته دي که نه هغه بره دلته دي. دا دواړه ماښام تک نه دي، ډېر راوخته بره سترګې چا دري هندوانې مو سره په عمر سره دي. دا ګورئ دا که خیر دی بچو یې دلته نه کېنو دا خو یې خپله ځای دی وایي پخلی به هلته کوو که دې خو تقریبا تاپ ته قابل اوی صاحب اوس تا بشیر صاحب دا ګوره بشیر صاحب روان دی او علمزی ورپسې دی او سین صاحب وګورئ پیرو زیات خبره ما سین صاحب وایي پیرون ظالم وو خو په بنځو دومره سر نه وړه. اورې کوزه پرنسپل صاحب امین صاحب را روان دي. صاحب څه ووایه نه د دغه چا درکړل دي بشیر بشیر صاحب وګورئ دا بشیر صاحب روان دی ځینې د پوس کوو که نه او ګورئ لکه تاسو غروب روج پورته روان یې
راني وکا خسته سر ته زور شتي کنه نه نه ما نو ته ستړی شوې که نه یار ډېر داسې یو بیخي ستړی شوې ډېر زیات ستړي شو مړه لار ده که نه ډېر اوې صاحب سالات دي حالات خراب دي پیرا حالات خراب دي پرنسپل صاحب ډاکټر سره کوزه ناسته هغه او دستنه ټوپه کوزه کړل مانی صاحب سره ناسته رون ډېر غټ ظالم جابر و که نه خو په اسرائیل باندې دړی غوښه نه ده وړ هغه د کم ځای نه راون شوي یو دړی غوښه دا وګورئ او نور هم برخې جو روان یو دا غټ سفر هم وکړو ګورو ته دا ډنډه ده